الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. سورة بقرة چې مدني سورتو پدې کې الله تعالی څلور بنیادی اهم خبرې بیانولې. څنګه چې مسئلې بنیادی او غټي څلور وي، دغه رنګې سورت هم په څلورو حصو باندې وو. اوله حصہ آیت نمبر 96 پورې وه، یعنی د 96 د آخره پورې، او دویمه حصہ د آیت نمبر 176 پورې وه، او دریمه حصہ به د 254 آیته پورې. تاسو ته به یاد چې کله مونږ دا دریمه حصہ شروع کوله، نو په هغې اول سر کې مونږ دا ویلي وو چې په دې حصې کې اولنی باب د آیت نمبر 195 پورې دی. په دې کې بنیادی چې کومې خبرې وي، هغه د مجاهد تربیتو او د مجاهد د علاقې د اصلاح دپاره قوانین ذکر کولو. چې کله علاقه برابره شوله، رسمونه رواجونه د هغې اصلاح وشوله، بېځای کارونه لکه کورونو ته په شاګانو باندې راتلل، په دیوالونو باندې راتلل، د هغې منع وشوله. نو اوس الله تعالی فرمایي ستا ذهن برابر شو، وقاتلو فی سبیل الله، د الله په لاره کې اوس وجنګېږه. دغه حکمونه د جهاد الله تعالی ذکر کړل. په دې منځ کې الله تعالی دوباره چې دی نو په دې منځ کې د جهاد حکمونه ذکر شو. دې پسې الله تعالی د حج او د عمرې مسئله بیانوي، او دا به چلیږي د آیت نمبر 214 پورې. دا هغه ځینې به بیا اخوا نورې مسئلې الله تعالی بیانوي. د حج او د عمرې مسئله د جهاد د حکمونو په منځ کې راوړلې شوله. دا د یو څو مقصدونو دپاره. علماء کرام فرمایي چې په دې خبره کې د جهاد په دې مسئله کې په منځ کې د حج او د عمرې مسئله د دې وجې نه راوړلې شوله چې دا منګه ته چې دی نو تنبیه ده چې ستا مقدس مقامات، که په هغې کې جومات دی او که هغه حرم شریف دی او که هغه مسجد نبوي دی، او که ستا نور د علم مرکزونه دي، که هغه مدرسې دي او که هغه نور د دین د خورولو ځایونه دي، د هغو حفاظت چې کیږي نو د هغې دپاره اهم او بنیادي شی چې دی نو هغه جهاد دی. که جهاد نه و، د دغه ځایونو حفاظت به نه وي. او کافر چې دی نو په دې لالچ کې دی چې ستا د عبادت اهم مرکزونه چې کم دی نو هغه وران کي، په هغې باندې قبضه وکړي. او دا د کافرو چې کم دی نو زوړ سازش دی او زوړ سوچ دی چې د مسلمانانو مرکزونه چې دی نو منګه په قبضه کې راولو. د نبی صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک د وړلو چې کم دی نو کوششونه کړي دي، او ټیم په ټیم باندې کوشش کوي چې حرم شریف ته چې دی نو راشي او دا قبضه کړي. بلکې د کرونا په بانه باندې چې په سعودي کې کم څه حرامي توبونه کېدل هغه وشو، خو چې که پابندي وه نو صرف په حرم شریف کې په طواف باندې وه. والله اعلم، زما ضمیر خو چې کوم دی نو دا په خپله نه مني چې دا یو بیماری ده، یو سازش دی که هر څنګه خو د مسلمانانو په خلاف باندې، خو
خصوصا د مسلمانانو مرکزونو ته لوی چې دی نو سازش دی. باقي است الله تعالی خبر دی، دا زما خپل سوچ دی. دویمه وجه دا ده چې د جهاد مسئله په منځ کې الله تعالی چې دی نو د حج مسئله بیان کړه. په دې کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې د جهاد د کامیابی دپاره به تاسو اهمو مرکزونو ته ځئ چې هغه مسجد نبوي او مسجد حرام دی، او هلته به د مجاهدینو د کامیابی او د نصرت دپاره چې دی نو دعاګانې کوئ، ځکه چې هغه ځایونه داسې ځایونه دي چې په هغې کې الله تعالی دعاګانې قبلوي. د دې وجې نه یې په منځ کې چې دی نو دا مسئله د حج او د عمرې راوړه. دا د نورو مفسرینو د خولې خبرې وي. زمونږ استادان فرمایي چې حج او عمره دا یې په منځ کې راوړه د دې دپاره چې د جهاد دا مسئله لږه واضحه کړي چې ګوره په ځینې شیونو کې حج او عمره د جهاد سره چې دی نو شریک دي په ځینو خبرو کې، لکه څنګه چې د مجاهدینو یو قسم وردي، دغسې حاجیان هم چې دی نو هغه په یو احرام کې حرم شریف ته رواني. څنګه چې د حاجیانو یو امیری داسې به د مجاهدینو یو امیری، او څنګه چې حاجی او عمرې والا د لبیک اللهم لبیک چې دی نو اوازونه کوي، نو د هغې عملی نمونه او عملی مشق چې دی نو هغه مجاهد دی چې هغه په تلی کې چې دی نو سر ایښی دی او الله تعالی ته چې دی نو ځان پیش کړی دی، لبیک اللهم لبیک، یا الله زما سر چې دی نو هغه تا ته حاضر دی. نو د جهاد د مسئلې د واضحه کولو دپاره دای چې کوم دی نو راوړو. نور هم پکې وجه شته دی، لکه مثلا په حج او په عمره کې، خصوصا په حج کې چې دی نو دا حکم دی چې تاسو څاروي حلال کړئ، دمی شکر چې کوم دی نو تاسو ورکئ. نو هلته به چې کوم دی نو وینه توی کې د حیوان، دلته به چې کوم دی نو بیا د کافر د وینې د تویولو په وخت کې ستا زړه نه خرابېږي. د دې دپاره چې کوم دی نو دا مسئله د حج او د عمرې چې دی نو په منځ کې راوړله. واتموا الحج، او پوره کوي تاسو حج والعمرة او عمره لله، خاص د الله تعالی د رضا دپاره، د الله تعالی د رضا دپاره. حج او عمره دا د الله تعالی د رضا دپاره، هر عمل د الله د رضا دپاره دی. او خصوصا حج او عمره چونکې دا لوی رکنونه دي د اسلام د ارکانو نه، خصوصا حج، نو په دې کې د نیت د اخلاص او د نیت د سمولو چې کوم دی نو زیات تاکید دی چې تاسو پکې نیت برابر کړئ، هسې نه چې صرف د نوم او ناموس دپاره چې دی نو حج وکړي. پښتانه وایي پلانکې سړی چې دی نو د حج نه رالی وایي دوکاندار خواله ورلی چې زما په ستاسه چې کومه کاته وه نو هغه کولاو که، نو هغه دا خیره چې دا چېرته ماله پیسې راکوي، نو هغه ته یې وویلې چې زما د نوم سه اوس حاجي ولیکه. داسې حج به چې کوم دی نو څه قبول شي؟ استادان فرمایي قبول حج هغه دی چې حاجي سړی چې دی نو د حج نه واپس شي او د ده په ژوند کې چې دی نو تبدیلي راغلی. مخکې د سهار مونځ چې دی نو نه کولو، اوس د سهار د مانځه لا څه د تهجدو پابند دی. مخکې به چې دی نو د حرامو نه ځان نه ساتلو، اوس د هغه شکي شیونو نه هم چې دی نو ځان ساتي چې هسې نه په حرامو کې واقع شم. واتموا الحج والعمرة لله، حج او عمره خاص د الله دپاره چې کوم دی نو وکړي. او دا حج او عمره په دې کې چې کوم احکام دي دا په نورو ځایونو کې چې دی نو نشته دی. ځینې خبیثانو هغه چې دی نو د قبرونو غیر چاپیره دغه طواف او دغه قسم ارکان د حج چې کوم دی نو هغه کړي دي، او کوي باقاعده په ایران کې داسې ځای نشته دی، د مزارونو نه غیر چاپیره چې کوم دی نو دغه طواف کوي. والله تعالی فرمایي دغه طوافونه دغه چې دی نو قبول نه دي. واتموا الحج والعمرة لله، خاص د الله تعالی د رضا دپاره وکړي. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، پس که چرته احصرتم بند کړی شوی تاسو، فما پس لازم دی هغه څه استیسره چې آساني من الهدي د قربانۍ نه. په یوه مسئله کې چې کوم دی نو ډېر وخت تېرېږي، خو زه مختصر به ویو. حاجي سړي چې کوم دی نو احرام واغوستو، تلبیه وویلله، د حج دپاره روان شو یا د عمرې دپاره چې کوم دی نو روان شو، او بیا چې دی نو هغه بند کړی شو. احصرتم بند کړی شو. وروستو به راشي محصر هغه کس ته ویلی کېږي چې هغه د یو کار نه منع کړی شوی، بند کړی شوی.
دلته منع کېدل چې کوم دی نو هغه د دشمن د وجې نه او یا د څه بیمارۍ د وجې نه یا د څه بل رکاوټ د وجې نه حاجي سړی چې کوم دی نو یا د عمرې والا هغه د سفر نه منع کړی شو. دا اوس چې کوم دی نو مخې ته نشي تللی، دلته احرام اغوستی دی، احرام چې کوم دی نو نشي کولاولی، نو اوس به دا څه کوي؟ نو شرعاً دته دا حکم دی چې ته به اول چې دی نو حرم شریف ته قرباني ولیږي او د هغې قربانۍ اعلی صورت او اعلی شکل یې چې کوم دی نو اوښ دی او غوا او دغه رنګې ګډه او بزه دا یې هغه اخرنۍ حصه ده بزه، دغه چې کوم دی نو به ولیږي چې کله دا ورسیږي هلته حرم شریف ته او حلاله کړی شي نو دلته بیا چې دی نو ته سر وخرې او د سر د خرولو نه پس به بیا احرام کولاو کی او آینده کال به چې کوم دی نو بیا په تا باندې د دغې عمرې قضا وي. دې ته ویل کېږي مسئله د احصار د فقه په کتابونو کې د دې مستقل چې کوم دی نو یو باب دی، هغې ته ویل کېږي باب الاحصار. فإن احصرتم پس که چرته تاسو بند کړی شوئ فمستیسره پس لازم دی هغه څه چې اساني من الهدي د قربانۍ نه ولا تحلقوا او مخروئ تاسو رؤوسکم سرونه خپل حتی تر دې پورې یبلغ الهدیو چې ورسیږي قرباني محله ځای د حلالۍ د هغې ته، محله د حلاله کې ځای ته، یعنی چې کوم ځای کې د هغې حلالول جایز کېږي. د محله خپله معنا هغه د حلاله کې والا معنا نه ده، بلکې ځای د حلالېدو د عربۍ چې کوم حلالېدل دی، د پښتو حلاله که نه ده بلکې دا په معنا د حلالېدلو ده، یعنی کوم ځای کې چې د دې هغه ذبحه کول حلالېږي او روا کېږي چې هغه حرم شریف دی، چې هغه ځای ته کله قرباني ورسېدله نو بیا چې دی نو او قرباني حلاله کړې شوه نو تاسو بیا سرونه وخروئ. فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه پس هغه څوک چې ستاسو نه بیمار او یا یې په هغه باندې اذن څه تکلیف من رأسه د سر د ده نه او بیا چې کوم دی نو سر وخرو ففدیة پس فدیه ده من صیام د روژو نه او صدقة یا د صدقې نه او نسک یا د قربانۍ نه. دا بله مسئله ده، یو کس دی او هغه حج ته تللی دی یا عمرې ته تللی دی او احرام یې چې کوم دی نو اغوستی دی، نو د احرام په حالت کې سر خرول چې دی نو دا ناروا دي، د دې اجازت نشته دی. یو کس دی هغه ته د سر بیماری ده، خته چې کوم دی نو هغه ته تکلیف ورکوي یا مثلا د هغه په سر کې چې دی نو سپږې شوي دي او د هغې د وجې نه ته تکلیف دی نو هغه سر وخروي نو بیا دا کولی شي خو وروسته په هغه باندې بیا فدیه ده. کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنه فرمای صلح حدیبیې په مقام کې چې کله نبی علیه صلات وسلام عمرې له را روان شوی زه ناست وم اوبه مې تودولې، نبی علیه صلات وسلام زما سر ولیدو او په هغې کې چې دی نو سپږې وي، نبی علیه السلام ما ته وفرمایل اتؤذیک هوام رأسک، ستا د سر دا خزندگان دا تاله تکلیف درکوي؟ نو ما ویل چې او تکلیف خو راکوي. نبی علیه السلام وفرمایل چې بیا سر وخروه او دا آیتونه رال ففدیة من صیام پس فدیه ده د روژو نه، بیا به چې کوم دی نو 3 روژې نیسي او صدقة یا صدقه ده، او صدقه ده چې شپږو مسکینانو له چې کوم دی نو په کم 2 سیره یا 2 سیره چې کوم دی نو هغه وربشي هغه دی ورکی او هغه دی ماړه کی او نسکین یا د قربانۍ نه، او قربانی دغه ده چې بزه وغیره دی حلاله کی. فاذا امنتم پس کله چې تاسو په امن کې شوئ، مخکې چې دی نو ته د حج نه بند کړی شوی وي، د عمرې نه بند کړی شوی وي، اوس ته په امن کې شوي او ځې، نو ستا د حج او ستا د عمرې طریقه به څنګه وي؟ نو د حج 3 قسمونه دي یو ته چې کوم دی نو حج افراد ویلی کېږي، یو ته حج تمتع ویلی کېږي او یو ته حج قران ویلی کېږي. حج افراد خدا دی چې یو سړی میقات نه مخکې احرام واغوندي او دا چې دی نو نیت صرف د حج وکړي، عمره چې کوم دی نو د هغې نه مخکې ونه کړي، سیده لاړ شي مینا ته او د مینا نه چې دی نو عرفات ته لاړ شي او د عرفات نه بیا چې دی نو مزدلفې ته راشي او هغه ځای نه چې کوم دی نو واپس مینا ته راشي او په مینا کې شیطان وولي او 3 ورځې هلته ایثار شي، بیا طواف زیارت وکړي، بس دا چې کوم دی نو دې ته ویلی کېږي حج افراد. او دویم چې کوم دی نو حج تمتع دی. حج تمتع دې ته ویلی کېږي چې د پاکستان نه مثلا ته روانې یا د بلې علاقې د روانې خو چې د حرم شریف کوم حدود دي چې هغې ته میقات ویلی کېږي. اوس نومونه ماله نه راځي خو پخوانۍ زمانه کې چې کتابونو کوم لیکلي دي یا لملم او ذوالحلیفه او قرن، دغه
دغه قسمه چې کوم دی نو علاقې دي چې هغې نه مخکې به چې کوم دی نو ته احرام اغوندي. نو د هغې نه مخکې ته احرام واغوندي، خو اول چې کوم دی نو ته نیت دا وکړي چې زه به عمره کومه. نیت په احرام کې د عمرې وکړي او حرم شریف ته راشي، طوافونه وکړي، و طواف، او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا سعی د صفا مروه وکړي او بیا چې دی نو سر وخرې او احرام نه وځي، دې ته ویلی کېږي عمره. دا عمره تا وکړله، د دې نه پس ته چې کوم دی نو احرام لرې کې آزاد شي، د احرام د پابندیانو نه ته ووتلې او بیا چې کله وم د ذوالحجې راشي، یعنې د اختر نه 3 ورځې مخکې، نو ته بیرته د حج احرام واغوندې او بیا چې دی نو په 8 تاریخ باندې مینا ته لاړ شي او بیا هلته شپه وکړي، سحر له چې دی نو عرفات ته لاړ شي او عرفات کې وقوف وکړي. بیا نور چې کوم احکام ما وویلې دغه احکام په دغه ترتیب باندې وکړي، دې ته ویلی کېږي حج تمتع. په داسې کس باندې بیا چې کوم دی نو قرباني ده. قرباني د دې وجې نه ده چې دا په یو سفر کې چې کوم دی نو 2 عبادتونه وکړه. اولی د عمرې نیت وکړو، عمره وکړله او د هغې نه پس بیا چې کوم دی نو د حج احرام واغوستو او بیا چې کوم دی نو حج وکړو، دې ته ویلی کېږي حج تمتع. نو دا چې کله جمره اول ورځ باندې د اختر په ورځ باندې غټ شیطان وولي او علاله کوي کې، نو بیا به دا سر خرئ. خو د باندې چې کوم دی نو د دې 2 عبادتونو د رایوځای کولو د وجې نه چې کوم دی نو دمې شکر دی، دې ته ویلی کېږي د شکر هغه قرباني. دا قرباني هغه قرباني نه ده چې دلته موږ چې کوم دی نو د اختر په ورځ باندې علالو، دا بیله قرباني ده، دې ته ویلی کېږي دمې شکر. دریم چې کوم دی نو هغې ته ویلی کېږي حج قران. حج قران چې کوم دی نو هغه لږ مشکل دی. هغه دا دی چې ته د میقات نه مخکې چې دی نو احرام واغوندي او په احرام کې چې کوم دی نو ته دا نیت وکړي اللهم انی اريد الحج والعمرة فیسرهما لی وتقبلهما مني. یا الله زه چې دی نو اراده د حج او د عمرې دواړو کومه، ما ته چې کوم دی نو آسان کی او ما نه چې دی نو قبول کی. او به لاړ شي او اول چې دی نو طواف د عمرې دپاره وکړي په دغه طریقه باندې. عمره چې پوره کړي نو سر به نه خرې، بلکې په دغه حالت کې به په دغه احرام کې چې دی نو پاتې شي، پابندین د احرام به پتا باندې چې کوم دی نو لګېدلي او ته به چې کوم دی نو د دغه ټولو پابندینو پابند به یو خیال به ساتي چې کله د حج ورځ راشي نو په دغه تاریخ په دغه احرام کې به چې دی نو بیا حج وکړي. څنګه چې موږ وویلو دې ته ویلی کېږي حج قران. زمونږ د احنافو په نسبت باندې د ټولو نه زیات افضل چې کوم دی نو هغه حج قران دی، ځکه چې په دې کې مشکلات او پابندۍ ډېرې دي. نو د دې مشکلاتو د پابندۍ د وجې نه د دې فضیلت چې دی نو سیوا شو. عام زمونږ چې کوم اوس په دې حالاتو کې حجونه کېږي دا حج تمتع کېږي، ځکه چې هلته لاړ شي عمره وکړي بیا حلال شي، بیا چې کله د حج ورځې راشي نو په هغې کې بیا نوی احرام چې کوم دی نو د حج دپاره واچئ او په هغې کې بیا حج وکړي، دې ته ویلی کېږي حج تمتع. نو دلته اوس په داسې حاجي باندې که هغه حج تمتع کړی که حج قران یې کړی، که په یو په منځ کې چې دی نو د احرام نه وتلی که نه یې وتلی، د دې کسانو دپاره چې کوم دی نو په دیو باندې قرباني ده، ځکه چې 2 عبادتونه په یو سفر کې راجمع کړه. فمن تمتع، پس هغه کس چې فایدې حاصل کړله بالعمرة په عمرې سره الی الحج حج ته، عمرې مو کړله په یو سفر کې حج مو کو، فمستیسر، پس لازم دی هغه څه چې آسانی من الحج د قربانی نه. او قربانی دغه ده چې څنګه د اختر قربانی ده دغسې قربانی به کوي. فمن لم یجد، پس چا چې ونه موندله څه شی ونه موندله دغه قربانی چې کوم دی نو ونه موندله، 2 عبادتونه یې کړي دي خو یا چې کوم دی نو وس نشته دی، قربانی خو میلاویږي خو د چې کوم دی نو طاقت نشته دی یا ورته میلاو نه شوله. فصیام 3 ایام، پس لازم دی روجې د 3 ورځو، نیول د روجو د 3 ورځو فی الحج په حج کې، و 7 او روجې اذا رجعتم کله چې تاسو واپس شئ. نو بیا د ده دپاره چې کوم دی نو 10 روجې دي، 10 روجې به چې کوم دی نو دا نیسي او په هغې کې اول 3 ورځې به د اختر د ورځې نه مخکې چې دی نو نیسي، په هغې کې 8 اتمه لکه ده ته پته ولګېده چې زه قرباني نشم اخیستلی، نو دا د هغه ځای نه چې دی نو شروع وکړي، 3 ورځې د مخکې ونیسي او اخرنۍ ورځ بیا چې دی نو هغه عرفی 8 او 9 یا 8 اتمه
نو او وروستو چې دی نو کله دا د حج نه فارغه شو او هلته چې دی نو روژې نیولې نو هلته هم نیولی شي اووه روژې به هلته ونیسي او که چېرته کلي ته رالی او په کلي کې چې دی نو بیا نیسي نو بیا مو ته اجازت دی خو به هر حال 10 روژې به چې دی نو دا پوره کوي. فمن لم یجد پس چا چې ونه موندله قرباني فصیام 3 ایام پس نیول د 3 روژو دی فی الحج 3 ورځې روژې دی فی الحج په حج کې و7 او دی اذا رجعتم کله چې تاسو واپس شئ یعنی کله چې تاسو فارغه شئ کو بیا هلته دې ونیولې که کلي ته رالي تلک 10 کامله دا 10 دی پوره. اوس الله تعالی فرمایي دا 10 دی پوره دا خو هر چاته پته ده چې واو 3 یو ځای کې نو 10 جوړېږي نو دې ته څه ضرورت و چې تلک 10 کامله دا 10 دی پوره. اصل کې ځینې خلک داسې چې هغه وهمیني هغه وایي چې یاره غریب یم قرباني مې چې کوم دی نو ونه کړه نو حج کې به مې څه نقص راغلی نو الله تعالی فرمایي نه نقص پکې نه دی راغلی بس دا 10 روژې چې کوم دی نو کاملتون دا پوره دي د هغې قربانۍ په ځای باندې چې کوم دی نو دا 10 روژې دا پوره شولې او ثواب به تا ته میلاویږي. ذلک دا څه شی یعنی دا حج تمتع کول په یو سفر کې عمره او حج دواړه کول که حج قران دی او که حج تمتع دی دا چې دی نو لمن د پاره دغه چا دی لم یکن چې نه اهله اهل دغه حاضر المسجد الحرام اوسیدونکي د مسجد حرام یعنی داغه فیملی چې کوم دی نو په حدود د حرم کې دنه نه اوسیږي نو داغه د پاره الله تعالی دا رخصت ورکړی دی چې ته بیا دوباره د عمرې د پاره سفر مستقل نشي کولی زید لري دی علاقه دی لري ده نو ته په دې یو سفر کې دواړه چې دی نو کولی شي خو چې کم یو کس هلته دننه اوسیږي په حرم شریف کې یعنی د حدود د میقات نه دننه اوسیږي نو د هغه دپاره بیا مستقل د عمرې دپاره سفر کول څه ګران نه دي نو هغه دپاره د تمتع او د قران اجازت نشته دی صرف افراد به کوي یوازې به حج کوي. واتقوا الله ویرېږئ د الله تعالی نه واعلموا پوه شئ واتقوا الله ګوره احکاماتو کې اکثر الله تعالی لفظ د تقوا ډېر استعمالوي په دې کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې دا احکام چې سړي ته اسانیږي نو دې دپاره بنیادي سبب چې دی نو هغه تقوا ده چې تقوا نه نو بیا مونځ هم ګراني او روژه هم ګرانه او حج او زکات هر څه چې دی نو ګراني. اوس دا تقوا به څنګه حاصلیږي نو الله تعالی فرمایي واعلموا او پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب والا دی. ځینې سړی د الله نعمتونه ویني نو هغه تقوادار شي او ځینې چې کوم دی نو عذابونه واوري په هغې باندې چې دی نو تقوادار شي نو ځکه الله تعالی دا دواړه خبرې ذکر کوي احکامات به د هله چې دی نو برابریږي چې تقوا د پکې راله او تقوا به هله راځي چې د آخرت هغه دغه دی و آخرت دی په ذهن کې و حدیث کې راځي شوبو مجالسکم بذکر الاخره خپل مجالس چې کوم دی نو د آخرت په ذکر سره چې کوم دی نو هغه ګډون یې وکړي یعنی د آخرت تذکره په هغې کې کوئ نو ستاسو آخرت چې کله یادي نو بیا به تاسو ته چې کوم دی نو احکام اساني. الحج اشهر معلومات میاشتې د حج اشهر میاشتې دي معلومات معلومي د حج چې کوم دی نو 2 میاشتې او 10 ورځې دي شوال یعنی د واړه اختر میاشت او بیا په هغې پسې میاشت پښتو کې به ورته څه وایي خو په عربۍ کې ورته ذوالقعده ویل کېږي چې واړه اختر پسې کومه میاشت او بیا پسې د غټ اختر د میاشتې چې دی نو 10 ورځې دا 2 میاشتې او 10 ورځې دا د اختر چې دی نو ورځې دي. څه مطلب د اختر ورځې دي د حج ورځې دي حج خو صرف په 10 او 9 او 8 دغه 3 ورځو کې کېږي خو مطلب د دې دا دی که چېرته یو کس د دې ځای نه روان شو د واړه اختر میاشت کې او هغه احرام واغوستو او په دې نیت باندې چېرې زه به چې دی نو حج کوم نو په دې احرام باندې د هغه حج چې دی نو جایز دی او که چېرته داسې د دې نه مخکې واغوستو نو نور امامان فرمایي چې سره حج کېږي نه ځکه د میاشتو د حج نه بار چې کوم دی نو د نیت د حج وکړو لکه څنګه چې د ماسپښین د مانځه مثال په طور باندې نیت دی نو هغه په ټیم کې دننه به چې کوم دی نو ستا نیت هغه صحیح کېږي چې زه د ماسپښین مونځ کوم چې د ماسپښین د مانځه ټیم داخل نه دی او ته چې دی نو ماسپښین د مانځه نیت کې نو دغه نیت ستا نه دی قبول نو دلته هم چې دی نو دغه 2 میاشتې داسې دي چې په دې کې دننه چا نیت وکړو نو هغه دا نیت چې دی نو قبول دی. فمن فرضا پس هغه څوک چې لازمي کو فیهن په دې کې په ځان باندې الحج حج احرام واغوستو په ځان حج لازم کو نو په هغه باندې پابندۍ ولګېدي فلا رفث نو نه دې کوي خبرې د زنانو خبرې چې هغه خبرې چې په هغې کې د سړي تصور چې کوم دی نو زنانو ته ځي نو هغه خبرې دي چې دی نو نه کوي فلا رفث نو نه دې کوي خبرې د زنانو ولا فسوق او نه دې کوي خبرې د نافرمانۍ خبرې د نافرمانۍ په عامو حالاتو کې ناجایز دي خو حج داسې یو حکم دی چې په هغې کې تا چې دی نو احرام اغوستی دی نو ته په عبادت کې مصروف یې
نو په عبادت کې مصروف په دې حالاتو کې ته اوس چې د نافرمانی خبرې کې نو دا ډیر چې کم دینو د ګناه خبره ده. ولا جدال او نه دی کوي خبرې د جنگ فی الحج په حج کې. دا درې واړه خبرې چې کم دینو په حج کې د دې سره اکثر تعلق راځي. مفتی شفیع عثماني صاحب لیکلي د رفس د زنانو خبرې چې کم دینو دا اکثر مخې ته کیږي ګڼه ګوڼه پاغي کې د زنانو سره اختلاطي نظرم استعماليږي. نو دی وجه الله تعالی فرمایي نورم نافرمانی باندې کې خدا درې چې کم دینو خصوصي ولا فسوق او نه دی کوي نافرمانی. او هغه فرمایي چې نافرمانی الته چې دینو اکثر داغه موقع لکه یو کس د غلا اراده وکي نو الته غلا کول شي الته چې کم دینو داغه گنجائش وخت او فرصت وتی. نو الله تعالی فرمایي دا شیطانی کار دی دا باندې کې ولا جدال او نه دی کوي جنگ جګړه. وسو چې دینو سہولتونه سیوا شو هغه لیکلي دی معارف القرآن کې چې مخکې به داسې و چې د زیبه کمیو او ضرورتونه به چې کم دینو ډیرو کسان به ډیرو ضرورتونه به نه کېدل د نمبر په نمبر باندې به چې کم دینو ولاړ وي. نو په هغې کې به که یو ستانه مخکې شو نو شیطان به وسوسه در اچوله چې دا دسه جنګ وکړه. الله تعالی وفرمایل ولا جدال فی الحج. درې قسمه قوتونه په انسان کې دي. یو شهوانی طاقت دی او یو شیطانی طاقت دی او یو سبوعی طاقت دی. شیطانی طاقت شهوانی طاقت چې هغه د زنانو خبرې دی الله تعالی فرمایي فلا رفث دا به نه کوئ. شیطانی طاقت چې هغه نافرمانی ده الله تعالی فرمایي ولا فسوق دا به هم نه کوي. او بل چې کم دینو هغه د حیوانو د جنگ جګړو دی دغه طاقت دا به هم د ځان نه لري کې ولا جدال فی الحج. نو پتا کې به ملکی طاقت راشي د فرشتو په هغې سره به تا الله تعالی ته نږدې شي. وما تفعلوا هغه چې کوئ تاسو من خیر د څه نیکۍ نه یعلمه الله نو پوهیږي په هغې باندې الله تعالی. وتزودوا او توښه واخلئ د ځان سره. فإن خیر الزاد پس یقینا بهترینه توښه التقوا ځان ساتل دی د سوال کولو نه. د یمن څخه خلکو هغو به چې کله حج ته راتلل نو هغو به ځان سره د لارې او د سفر چې کومه توښه وه پیسې میسې وي هغه به یې نه راوړلي. خلکو به ورته ویلې تاسو ځان سره چې کوم دی نو پیسې راوړئ. هغو به ویل موږ چې دی نو توکلین یو. پښتانو ته توکل وایي. موږ توکل کوو. توکل اصل ټکی توکل دی. نو موږ توکل کوو. څنګه توکل کوئ؟ بس موږ چې دی نو بغیر د اسبابو راځو او بیا به دا و چې په لاره کې به په خپلو ملګرو باندې بوج شو سوال بیا چې دی نو شروع. نو الله تعالی فرمایي داسې چل مه کوئ. وتزودوا توښه واخلئ تاسو د ځان سره د سفر هغه ضرورت سامان برابر کړئ. فإن خیر الزاد پس یقینا بهترینه توښه التقوا ځان ساتل دی د سوال کولو نه. واتقون ویرګي زمانه یا اول الالباب اې د عقل والو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. د جاهلیت یو سوچ د هغې الله تعالی رد کوي. چیرې د حج په موقع کې د ځان دپاره تجارت کول چې کوم دی نو هغه حرام دي. الله تعالی فرمایي دا چې دی نو حرام نه دي. بنیادي نیت ته چې دی نو د حج وکړه. د کور نه دې دپاره مه راوځه چېرې احرام دې واغوسته او په نیت کې د اول دا دی چېرې زه به تجارت کوم. نو دې کې بیا ستا نیت چې کوم دی نو هغه خراب شو. نو اول نیت د حج وکړه او که چېرته درته ضرورت پیسې بیا نه وي نو هلته بیا چې کوم دی نو ته د ځان دپاره تجارت هم کولی شي. زمونږ یو د محلې یو کس هغه حج ته تللی نو هغه ویل چېرې ما هلته ځان سره بلیډونه ډېر راخیستي وو او چې کله یو کس راله سر وخرو بس مشین مې ترې واخیستو بس بیا مې خلکو له سرونه خرول. نو په لږ وخت کې ما 22,000 روپۍ کړی وي. هغه روپۍ بیا مدرسې کې ورکړې. نو دا تجارت چې دی نو کولی شي. نو الله تعالی فرمایي لیس علیکم نشته دی په تاسو باندې جناح څه ګناه ان تبتغوا دا چې ولټوئ تاسو فضلا رزق حلال من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه. فضل چې دی نو دا حلال رزق ته ویلی کېږي. لکه سړی د جومات نه راوځي نو دعا وایي اللهم انی اسألک من فضلک ورحمتک. یا الله زه ستا نه چې دی نو ستا فضل غواړم. دنیا ته ځي نو مطلب حلال رزق لاله راکړه. د هغې سوال کې فضلا من ربکم فاذا فضتم پس کله چې تاسو راکوزیږئ من عرفات د عرفات نه فذکروا الله پس یادوئ تاسو الله تعالی لره عند المشعر الحرام پخوا د هغه یادګار عزتمن کې. عرفات ته لاړې او د عرفات نه واپس چې دی نو ته مزدلفې ته راځي. مشعر حرام دا د مزدلفې نوم دی. نو مزدلفې کې چې کوم دی نو بیا د الله تعالی یاد کوه. یاد د الله تعالی چې کوم دی نو هغه علما کرام فرمایي چې 2 منځونه په یو ټیم کې دي. نو هغه 2 منځونه ماښام او ماسخوتن هغه د ماسخوتن په ټیم کې چې کوم دی نو یو ځای کول دي. باقي 2 منځونه چې کوم دی نو راجمع کول هغه دغه اجازت نشته دی. ځینې خلک چې کوم دی نو اسې سهولت پسندۍ راخستې معمولی باران ویني 2 منځونه چې کوم دی نو یو ځای کوو. زه یو ځای نه په سفر باندې را روان وم ګاډۍ والا ته ما ویل
مازه ټیم دی قضا کېږي دا ګاډی ودروه چې لمونځ وکړم. نو شاته ښځه ناسته وه ما ته یې ویل قاري صاحب خو دواړه به یو ځای وکړي که نه؟ ما ویل زه خو څه شیعه نه یم چې ظهرین او مغربین دواړه یو ځای وکړم، زه خو مسلمان یم. ما ویل دا خو د هر ټیم چې کوم دی نو خپل د هر مانځه خپل ټیم دی. او الله تعالی فرمایي ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مونځ چې دی نو دا په مؤمن باندې په خپل ټیم باندې چې کوم دی نو فرض شوی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دوه منځونه په یو ټیم کې وکړل نو فقد اتا بابا من ابواب الكبائر، د کبیره ګناهونو نه یوې دروازې ته چې کوم دی نو هغه راورسېدو. او امام ترمذي صاحب چې کوم ځای کې د خپل کتاب د احادیثو په باره کې خبره کړې ده نو هغه هلته فرمایي چې زما د کتاب چې څومره حدیثونه دي په هغې باندې عمل دی، خو یو حدیث داسې دی 2 حدیثونه ذکر کړي، یو په هغې کې دا دی چې په دې باندې د هېڅ چا عمل نشته دی. هغه حدیث چې دی نو دا دی چې نبی علیه صلات وسلام په مدینه منوره کې 2 منځونه په یو ټیم کې وکړل بغیر د څه عذر نه. دا حدیث وایي داسې دی چې په دې باندې د هېڅ چا عمل نشته دی. عمل پې ولې نشته دی؟ ځکه په دې کې چې دی نو دننه نقص دی. هغه نقص دا دی چې بغیر د عذر نه 2 منځونه یو ټیم کې راجمع کول دا چې کوم دی نو دا کبیره ګناه ده. او بل طرف ته قرآن کریم مضبوط آیات دی چې د هغې خلاف حدیث چرته هم نشي راتللی، چې د هغې مطلب دا دی چې مونځ په خپل ټیم باندې چې دی نو مقرر شوی دی. ځینې وختونو کې صحابه کرامو چې کوم دی نو 2 منځونه په یو ټیم کې راجمع کړي دي، خو په هغې باندې ځان چې دی نو پویه کول پکار دي. او دا صرف د 2 منځونو په باره کې شوي دي، د مازدیګر او د ماسپښین او د ماښام او د ماسخوتن، دا دواړه چې کوم دی نو را یو ځای کول. د دې نه علاوه نور منځونه لکه سار او مازدیګر دا په یو ټیم کې چا نه دي کړي، او نه د ماسخوتن او د سار غی چې دی نو په یو ټیم کې کړي. او د هغې د را یو ځای کولو مطلب دا دی چې دا په وخت په ظاهر په شکل په اعتبار سره یو ځای کړي دي، خو وخت په اعتبار سره په یو وخت کې نه دي. د هغې مطلب دا دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي په سفر باندې روانو غلام وایي چې د هغه څه تعدي وه د ماښام د مانځه ټیم. ما ورته وویلې زه اوس په سورلۍ باندې ناست وم، ما ورته وویل چې ماښام مونځ کوو، نو هغه ما ته وویل چې ځه مخې ته ځه. چې کله ټیم بالکل ناوخته شو د ماښام نو هغه موږ کوز شو او موږ د ماښام مونځ وکړو. بیا یو څو منټه د ماسخوتن د مانځه پاتې وو، لږ شان ساعت هم انتظار وکړو او د هغې نه پس د ماسخوتن مونځ ټیم داخل شو نو بیا هم د ماسخوتن مونځ وکړو. نو دا اوس په کتلو کې چې کوم دی نو داسې دي چې دا دواړه په یو ټیم کې کړي دي، خو حقیقت کې دا هر یو په خپل ټیم دی. ماښام یې په خپل ټیم کې کړی خو په اخره کې کړی، او ماسخوتن یې په خپل ټیم کې کړی خو په اول ټیم کې کړی دی. داسې د ماسپښین مونځ اخر ټیم ته وړی دی او د مازدیګر غی ورته اول ټیم ته راوړی، او دا دواړه په یو ټیم کې کړي دي. په ظاهره کې هر یو چې دواړه چې دی نو په یو ټیم کې دي، خو حقیقت کې هر یو بیا په خپل ټیم باندې دی. نو دغې ته چې کوم دی نو ویلی کېږي. نو دلته الله تعالی فذکروا الله عند المشعر الحرام کې اشاره وکړله دغه 2 منځونو ته چې دغه کې الله تعالی یادوي. نو دغه دواړه منځونه په یو ټیم کې دي. واذکروه او یادوي الله تعالی کما هداکم، لکه څنګه چې ښودنه کړې ده تاسو ته. د ذکر ښودنه الله تعالی څنګه کړې ده؟ نو هغه ښودنه دا ده چې الله تعالی فرمایي چې اذکروا ربکم تضرعا وخفیا، چې تاسو خپل رب چې کوم دی نو یادوي په عاجزۍ سره او په پټه باندې. یو څو ځایونه دي چې په هغې کې په زوره باندې ذکر کولی شي، خو په عامو حالاتو کې ذکر په زوره باندې کول دا د شریعت خلاف دي. چې الله څنګه ښودلي دي هغسې به ذکر کې، د هغې نه په اخوا باندې بیا د شریعت د حدودو نه چې دی نو اوړي. واذکروا یادوي الله تعالی کما هداکم، لکه څنګه چې ښودنه کړې ده تاسو ته. وان کنتم او یقینا وی تاسو من قبل مخکې د دې نه لمن الضالین خامخا د ګمراهانو نه. ثم افیضو د عربو دا قانونو چې هغې به په حرم شریف کې دنه چې کم دی نو کم احکاماتو قریشو به هغه کول، خو د هغې نه بار ته به نه وتلل. وی موږ چې دی نو بهادران یو، موږ د الله د کور چې دی نو خادمان یو، دغه حکمونه چې دی نو زموږ دپاره نه دي، دا د عامو خلکو دپاره دي. عرفات ته به نه تلل. نو الله تعالی وفرمایل ثم افیضو، بیا تاسو راکوزیږئ من حیث د هغه ځای نه افاض الناسو چې راکوزیږي ته عام خلک. واستغفروا الله او بخښنه غواړئ د الله تعالی نه. او حدیث مبارک کې راځي الحج عرفه، حج چې دی نو هغه عرفه ده. کو عرفه د چا نه پاتې شو او د هغې وقوف ترې پاتې شو نو بیا چې دی نو بل کال له به چې دی نو هغه دغه حج قضا به کوي، حج ته قضا شو. ان الله یقینا الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربان دی. فاذا قضیتم مناسککم
فذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذکرا. د عربو یو بل رسم او هغه رسم داو چې کله به دیو د اختر په ورځ باندې چې کوم دینو شیطانان ویشتل، نو دا غینه پس به چې کوم دینو دیو د حج چې کوم دا دغه د عبادت د دینه به یو میله جوړوله، بازارونه به پکې لګول او خلکو به چې کوم دینو خپل شاعران راوستیو، پاغو باندې به چې کوم دینو د خپل مشرانو صفاتونه کول. یو کس به د روپۍ نه او هغه به دومره چوت کو چې دا خو بس خالد ابن ولید رضی الله عنه دی. دا د جاهلیت خبره کوم د صحابه د دور نه. او چې کوم یو کس په چې کوم دینو هغه بخیل او هغه به دومره صفاتونه وکړل لکه چې دا حاتم طایی دی. فالتو شاعران خو چې کوم دینو هغه به خلق د یو حد نه بل حد ته رسي. نو الله تعالی او فرمایل دسی چل مکوي، تاسو د دغه په ځای باندې چې خپل مشران یادوي، تاسو د الله تعالی ذکر کوئ. فاذا قضیتم پس کله چې تاسو ادا کوئ مناسککم احکام د حج خپل، فذكروا الله پس یادوي الله تعالی کذکرکم پس شانت د یادولو تاسو آباکم مشران خپل، او اشد ذکر یا سخت داغینه په یادولو کې. فمن الناس وست حاجیانو دو قسم دي، یو حاجی هغه دی چې هغه تلاړي د دعا د قبلېدو زیاده، نو دا ځان د پاره صرف دنیا غواړي. نو الله تعالی فرمایي د دنیا غوښتل د دې لپاره جایزو، خدا د آخرت په عمل باندې دنیا غواړي، نو آخرت کې له حصہ نشته. او دویم هغه دی چې ځان لپاره دنیا کې خڅ غواړي او په آخرت کې د ځان لپاره ښه مرتبه غواړي، دغه صحیح چې دینو حاجی دی. فمن الناس پزنی د خلقنا من غسوک دی یقول چې وای ربنا ای رب زمونږه آتنا راک مونږ فی الدنیا په دنیا کې، نو تشه دنیا یو غوښته. الله فرمایي وما له او نه بيد د لپاره فی الاخرت په آخرت کې من خلاق صحیح سا. نو دا مونږ ته چې کوم دینو په کې تعلیم دی چې په هر ځای کې تاسو دعا کوئ، د دنیا سره سره چې دینو د آخرت سوالم چې دینو کوئ. ومنهم من یقول او زنه د دین هغه څوک دی چې وای ربنا ای رب زمونږه آتنا راک مونږ فی الدنیا په دنیا کې حسنه نیکی. حسنه د دې علما کرامو تقریبا لس معناګانی کړی دي. یو پاغي کې چې کوم دینو توفیق د نیکی دی چې الله په دنیا کې مونږ له د نیکی توفیق راکړي. یو پاغي کې چې دینو نیک خزم ده، ربنا آتنا یا الله راک مونږ ته په دنیا کې حسنه نیک عمل خزا. نو نیک عمل خزم چې کوم دینو هغه په دنیا کې لوی نعمت دی. او حدیث مبارک کې راځي الدنیا متاع وخير متاعها الزوجه الصالحه. دنیا چې دینو څکه ده او د دې بهترینه څکه چې دینو هغه نیک خزه ده. وفي الاخرته او یا الله را کوم ته په آخرت کې حسنه بدله د نیکی، بدله د ثواب، وقنا او بچ کومنګه عذاب النار د عذاب د ورنه. اولئک دا کسان لهم د دیو د پاره نصیبون حصہ ده مما دا سنا کسبو چې دی کړی دی. والله تعالی سریع الحساب زر حساب ولده. وسا شخص به د دې معنا کوله سی لطیفه په تور باندې چې الله تعالی سکند ټول حساب دی، یعنی سکندونو په حساب باندې بچی دینو الله تعالی د خلکو نه حساب اخلي. څنګه به حساب اخلي؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته یو کس ویل څنګه الله تعالی زر حساب اخلي؟ هغه فرمایل کما يرزق، چې څنګه ولا چې کم دینو رزق ورکي. او الله تعالی چې په یو کار کې مشغوله شونه د دې دا مطلب نه چې نورو کارونه دغه کار الله تعالی چې دینو مشغوله. وس الله تعالی موږ دلته کې نه ویلو درس ته ډیر خلک به هغه چې دینو بازار کې روان کړي، ډیر خلک به هغه چې دینو په هسپتالونو کې، ډیر خلک هغه چې دینو په نورو کارونو کې مشغوله. نو د الله تعالی د یو کار کې مشغولیت دا بل کار نه چې دینو نه مشغوله کوي. نو چې الله تعالی د یو کس حساب اخلي، نو دې دا مطلب نه چې الله به پاغي کې مشغوله او د بل کس حساب چې دینو نشي اخسته. په یو وخت کې الله تعالی د ټولو چې کم دینو حساب اخستلی شي. زمونږ استاد محترم مفتی مجتبی صاحب هغه د دې آیت په تفسیر کې یو لطیفه ذکر کړ چې ما یو ځای کې درس کوو، نو دا خبره ما وکړله. وی ما ته یو کس ویلي چې په امریکا کې داسې یو کمپیوټر ایجاد شوی دی چې هغه په یو وخت کې د 100,000 کسانو د سوالاتو جواب په یو وخت کې کوي. او دا د دنیا د خلکو ایجاد دی. نو الله تعالی هغه خو چې دینو د دې ټولو دماغونو خالق دی، نو هغه به څنګه چې دینو په یو وخت کې د ټولو حساب نشي اخیستی. واذکر الله یادوي الله تعالی لره، بس دا اخري آیت. او یادوي الله تعالی لره فی ایام معدودات په ورځو شمار کړی شو کې. هغه کومې ورځې دي؟ هغه چې دینو دغه ایام تشریق دي چې په کوم کې په جمعاتونو کې په زور الله اکبر د غټ اختر نرسته دغه الله اکبر په زور ویل کېږي، دا ایام تشریق. فمن تعجل پس چا چې جلتی وکړه فی یومین په دوه ورځو کې فلا اسم علیه، نو نشته څه ګناه پاغه باندې. ومن تاخر او څوک چې وروسته شو فلا اسم علیه، نو نشته څه ګناه پاغه باندې. لمن اتقى دا حکم د پاره دا چا دی چې هغه پرهیزګاری کوي.
څه مطلب څوک مخکې شو نو په هغه باندې څه ګناه نشته. دا اصل کې د عربو د حج د ادا کول نه وروسته یو سوچ، هغه سوچ داو چې د په مینا کې دي په 10 او 11 باندې شیطانان ویشتل، نو د هغې نه پس د ځینو خلکو ګمان داو چې بس بیا به فورا چې دی نو طواف زیارت دپاره مکې مکرمې ته راځي او هلته به چې دی نو بیا ایسارېږي، نور تاخیر ستا دپاره جایز نه دی. او ځینې خلکو دا ویلي چې نه ستا دپاره چې کوم دی نو تاخیر هغه ضروري دی او 12 14 باندې چې دی نو شیطان وله مخکې چې دی نو ته نشي راتلی. نو الله تعالی اجازت ورکو چې که چېرته په 12 باندې یو کس راځي او 14 ته نه پاتې کېږي نو دا هم جایز ده، او که یو کس چې دی نو هغه ایسارېږي او بیا وروستو راځي نو دا دواړه چې دی نو جایز دي. واتقوا الله، ویرېږئ د الله تعالی نه، واعلموا او پوه شئ انکم چې یقینا تاسو الیه خاص دغه الله تعالی ته تحشرون ورجمع به کړی شئ. واتموا الحج، او پوره کوئ تاسو حج والعمرة او عمره لله خاص د الله تعالی دپاره. فإن احصرتم، پس که چېرته بند کړه شوئ تاسو، فمستیسره، پس لازم دی هغه څه چې اساني من الهدي د قربانۍ نه. ولا تحلقوا، او مه خروئ تاسو رؤوسکم سرونه خپل حتی تر دې پورې یبلغ الهدي چې ورسیږي قرباني محله ځای د حلالېدو د هغې ته. فمن کان منکم، پس هغه څوک چې ستاسو نه مریضا ناجوړه او به یایي په هغه باندې اذن څه تکلیف من رأسي د سر د هغه نه، ففدیة، پس فدیه ده من صیام د روژو نه 3 روژې، او صدقة یا صدقه ده 6 مسکینانو له، او نسکین یا قربانی ده. فاذا امنتم، پس کله چې تاسو په امن کې شوي، فمن تمتع، پس هغه څوک چې فایدې حاصل کړله بالعمرة په عمرې سره الی الحج حج ته، فمستیسره، پس لازم دی هغه څه چې اساني من الهدي د قربانۍ نه. فمن لم یجد، پس چا چې ونه موندله دغه قرباني، فصیام 3 ایام، پس روجې د 3 ورځو دي، فی الحج په حج کې، و7 او ودي اذا رجعتم، کله چې تاسو وزګار شئ د حج نه یعنی واپس شئ. تلک 10 دا لس دی کاملتون پوره په ثواب کې. ذالک دا حج تمتع او حج قران لمن د پاره دا چا دی لم یکن اهله چې نه اهل داغه حاضر المسجد الحرام اوسیدونکي د مسجد حرام. واتقوا الله، ویرګئ د الله تعالی نه، واعلموا او پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی شدید العقاب څخه عذاب ولده. الحج میاشت د حج اشهر میاشت دي معلومات معلومه، فمن فرض، پس هغه څوک چې لازمي کو فیهن په دې باندې پزان باندې الحج حج، فلا رفث، نو نه دی کوي خبرې د زنانو، ولا فسوق، او نه دی کوي نافرمانی، ولا جدال، او نه دی کوي جګړې فی الحج په حج کې. وما تفعلوا، او هغه چې کوئ تاسو من خیر د څه نیکۍ نه، یعلمه الله، نو پوهېږي په هغې باندې الله تعالی. وتزودوا، او توښه حاصل کوئ تاسو، فإن خیر الزاد، پس یقینا بهترینه توښه التقوا، ځان ساتل دي د سوال کولو نه. واتقون، ویرېږئ زمانه یا اولی الالباب، ای د عقل والو. لیس علیکم، نشته دی په تاسو باندې جناح څه ګناه، ان تبتغوا، دا چې ولټوئ تاسو فضلا من ربکم، حلال رزق د طرفه د رب ستاسو نه. فاذا افضتم، پس کله چې تاسو راکوزېږئ من عرفات، فاذا افضتم، پس کله چې تاسو راکوشئ من عرفات د عرفات نه، فذکروا الله، پس یادوئ الله تعالی عند المشعر الحرام، پخوا دغه یادګار عزتمن کې چې مزدلفه ده. واذکروه، او یادوئ الله تعالی کما هداکم، لکه څنګه چې ښودنه کړې ده تاسو ته. وان کنتم، او یقینا وی تاسو من قبله مخکې د دې نه لمن الضالین، خامخا د ګمراهانو نه. ثم افیضوا، بیا راکوزېږئ تاسو من حیث د هغه ځای نه افاض الناس چې راکوزېږي تی عام خلق. واستغفروا الله، او بخښنه غواړئ د الله تعالی نه. ان الله، یقینا الله تعالی غفور رحیم، بخښونکی مهربانه دی. فاذا قضیتم مناسککم، پس کله چې تاسو پوره کوئ احکام د حج خپل، فذکروا الله، پس یادوئ الله تعالی کذکرکم آباءکم، په شانته د یادولو ستاسو مشران خپل، او اشد ذکره، یا سخت د هغې نه په یادولو کې. فمن الناس، په ځینې د خلکو نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي ربنا ای ربه زمونږه آتنا راکه موږ ته فی الدنیا په دنیا کې، وما له، او نه به یې د هغه دپاره فی الاخرت په آخرت کې من خلاق څه حصه. ومنهم، او ځینې د دی نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي ربنا ای ربه زمونږه آتنا راکه موږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنة توفیق د نیکۍ، وفي الاخرت، او په آخرت کې حسنة بدله د نیکۍ، وقنا عذاب النار، او بچ که موږ د عذاب د اور نه. اولئک دغه کسان لهم د دیو دپاره نصیب حصه ده مما د هغه څه نه کسبو چې دی کړي دي. والله، الله تعالی سریع الحساب، زر حساب والا دی. واذکروا الله، او یادوئ تاسو الله تعالی فی ایام معدودات، په هغه ورځو شمار کړی شوو کې. فمن تعجل، پس هغه څوک چې جلتی وکړله فی یومین، په 2 ورځو کې، فلا اثم علیه، پس نشته څه ګناه په هغه باندې. ومن تاخر، او هغه څوک چې وروسته شو 3 ورځې ته، فلا اثم علیه، پس نشته څه ګناه علیه په هغه باندې. لمن اتقى، دا حکم د پاره دغه چا دی چې هغه پرهیزګاري کوي. واتقوا الله، ویرېږئ د الله تعالی نه. واعلموا، او پوه شئ تاسو انکم چې یقینا تاسو الیه خاص دغه الله تعالی ته تحشرون ورجمع وکړی شئ.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. ربنا تقبله منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.